بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وأحل الله البيع وحرم الربا. أما بعد. زمانو اکرام اولاد او د باولی اوسیدونکي ما او د 15 شکاونه زه په دې باولی بازار کې خپل روزګار کوم. خپل غریبۍ مطابق 35 سال زما وشو او زه د باولی تاجر اتحاد یو ورکوټه شانتي غړی ما. بل زمونږ د ټولو تعلق الحمدلله د مذهبي ګرانۍ سره دی او الحمدلله موږ په دې ټول علاقه کې خلک پیژني. موږ چې ناس کم مرګري دا ټول خو مذهبي علاقې او مذهبي خاندان سره تعلق ساتي. نو یو دوه درې ورځې مخکې په دې سوشل میډیا باندې یو پریس کانفرنس وشو. هغه کې دي د باولی خلکو ته سودخواري ویلي. د باولی خلک الحمدلله زما د پاره قابل احترام دي. دې کې تبلیغیان شته، علما حضرات پکې شته، مفتیان پکې شته. د باولی جرګمار خلک دي، سوبر خلک دي، پښتانه خلک دي او سپینروبي خلک دي. زه د دې نومړې لکه په سخت الفاظو کې غندنه کوم چې د باولی خلکو ته سودخواري ویل دا نه دي پکار. د باولی ډېر ښایسته او مزیدار خلک دي. دی په دې خپل پریس کانفرنس کې بل ورځ ویل چې یاره دلته څه کسان دي او سودخواري دي باولولي والا او هغوی موږ له دا پیسې په سود باندې راکړي دي. نو دا قرآن پاک پروت دی، دا قرآن پاک پروت دی او زه په دې قرآن باندې لاس ږدم چې دا پیسې موږ په سود باندې نه دي ورکړي. دا پیسې موږ په کاروبار باندې ورکړي دي، په ګټه تاوان باندې. په سود باندې هغه سړی نه پیږي چې کم عالم نه. الحمدلله ما تاسو مخکې ویلي چې موږ مذهبي خاندانی، موږ په سود هم پیږو، موږ په هره خبره پیږو، موږ په اوخرم پیږو، په ډکش هم پیږو، په هره خبره باندې پیږو. دا سود نه دی، دا موږ په کاروبار په نه په نقصان باندې ورکړي دي دا پیسې. او دی به خلکو ته دا دغه کوله چې یاره موږ به په دې باندې دا پیسې یو ملګري سره به کېناستل، بل ملګري سره به کېناستل، د هغه نه به پیسې واخیستې او ورته ویل چې په دې باندې موږ کاروبار شروع کوو. په دې زه کاروبار کوم که کاروبار په آئینی پاکستان کې او که د پاکستان په آئین کې کاروبار له پیسې ورکول ناجیز دی نو بیا ټیک د موږ ناجیزه کړې. او که نه چا له کاروبار له پیسې ورکول په آئینی پاکستان کې شاملي نو انشاءالله موږ دا ګناه نه ده کړې. موږ د آئین مطابق دا خبره کړې ده. دا پیسې موږ دوی له ورکړي دي. بلکې دی ویل چې یاره زموږ دا دکان دی، د کې کپړه او کاسمیټکس وغیره دغه پکې چې کوم دی موږ دغه کوو. بل په مردان کې زموږ د سولرو او د بیټریانو او د شیشو چې کوم دی د پلاټینګ کاروبار کوو. دغه پیسې موږ په دې پلاټینګ کې لګو. چاته ویل ستا پیسې ما په پلاټینګ کې ورکړي، په پراپرټۍ کې مې ورکړي، ستا پیسې ما په سولر کې ورکړي، ستا پیسې چې کوم دی ما په بوګاروشا کې یا په بل ځای کې په مردان کې موږ دکان کړی دی، ستاسو دا پیسې موږ په هغې کې ورکړو. ستا دونه ګټه شو په میاشت کې به وړه ګټه راوړه، یا 1500 یا 1000 یا 2000 یا 4000. خلک مطمئن وو. دی که دی لکه دی په موږ باندې دا شک کوي چې دا سودخواري دی. دغه دا سی ډي آر دی راویستلی شي. د کومو کسانو چې پیسې ورکړي د هغې سره د مینشن چې موږ چې چا له پیسې ورکړي دا بروس چې کوم پریس کانفرنس کړی دی سی ډي آر یې راویستلی شي. بیا به چې کوم دی نو په هغې کې پته ولګي چې سود باندې چا پیسې ورکړي دي. او دا یوازې دا 15 کسان یا 40 کسان دا نه دي، دا 45-50 خاندان دي. بل په باولی کې چې کوم دی به دا یو لویه مسله د دې نه جوړه شي. مسله به دا سره شي خانه جنګي به پکې جوړه شي. خدای دې نه کړي، خدای دې نه کړي. موږ یې دغې له نه ورولو. موږ دا وایو چې په مذاکراتو باندې د خپلې پیسې دې ومني. دغه موږ په دې قرآن بیا یو لاس ږدو دا دی چې دا پیسې دله موږ په کاروبار باندې ورکړي دي. موږ سره پروف شته دی، دا دی موبایل شته، موږ سره په دې موبایل کې وایس ریکارډرز دي. دا هر چا سره دې سره سټامپ پیپر دي. هر سړي چې ورسره دغه کړی دی سټامپ پیپر یې اخیستی دی. موبایل کې موږ سره وایس دی، ویډیوز دي، موږ سره پروف هم مکمل دي. خو موږ لکه اوسه پورې دا دغه نه کوو. دا سټیپ موږ ځکه واخیستو چې دی په موږ باندې چې کوم دی دلته راغله او پریس کانفرنس یې وکړو نو موږ د دغې وجې نه دا پریس کانفرنس راوغوښتو. بل دی دا خبره کوي چې یاره دی زموږ کوڅې له پولیس رالیږي. نو زه یو پیره بیا په قرآن لاس ږدم چې زموږ دا قرآن وایي که دی خلاف موږ تاڼې ته تلي، بل د هغې اپوټه دی ځي، زه یې نن تاڼې ته غوستی وم. دا تاڼه کې په ما باندې دغه وکړو، زه یې بوتلم لاړم هغې سره چې کوم دی خپله
خبره اتره برابر کړه د تاڼې والا سره بل تاڼې سره چې کوم دی موږ تاڼې ته زه لاړم بیا دا ملګري په ما پسې ټول راغله او خپل ثبوتونه ماته پیش کړو نو زه راته په قسم سره بیا وایم د ایجنسونو د دې معلوماتو کې دا په موږ پسې کله یو ایجنسي راولي کله را پسې بل ایجنسي راولي او د پولیسو خو دا زه قسم خورم چې د پسې موږ پولیس د سره بوزونو او پوټه دی په موږ پسې په ملګرو پسې پولیس راولي او موږ په ذهني ټارچر کوي بل دا د قوم عثمان خیل نوم استعمالي د قوم عثمان خیل نوم دا زما دپاره ډېر قابل قدر خلک دي زمونږ پکې رښتې دي زمونږ خپلوان دي پکې نو دا د نوم نه استعمالي دا یو سړی غلط کار کوي او ځان پسې به د قومیت نوم لګوي نو ضروري خو نه ده چې یو سړی ښه کام کوي نو دا به غلط کارونه کوي نه دا داسې نه ده بل د 400 دا فیډریشن چې کوم دی زه لال محمد لال صاحب ته دا دغه کوم چې تاسو خو ماشاءالله د دې 400 دا فیډریشن صدر یې د دې یو خبرې تحقیقات کوئ نو بیا یو سړي سره پریس کانفرنس ته کښېنئ تاسو خو د یو څیز معلومات نه کوئ بیا وروسته چې کوم دی نو تاسو پریس کانفرنس ته کښېنئ د یو څیز معلومات لومړی کوه نو ته خو هلته هغه ځان صدر حسابئ دلته دې صدر چې کوم دی نو دا چې تاسو دلته د 400 د خلکو مشري کوئ هغه هلته د بالوي د خلکو مشري کوي نو دا خبره به کوم طرف ته وځي دا به د خلک چې کوم دی نو راځي یو کس به راځي د خلکو نه به دا پیسې په غلطه طریقه په کاروبار باندې د خلکو نه راخلي او تاسو به بیا دلته سپورټ کوئ او دلته به چې کوم دی دغه کوئ بل دویمه خبره دا ده چې دا هلک دارونه دا ذهني ټارچر کوي که دته سبا څه مسله ورسېده نو دې کې به زموږ د چا سره زیاتیات نشته زموږ رونه دي موږ سره مړه ژوندی دی موږ نه پیسې اخیستې دي اورې او موږ لکه موږ له به خپلې پیسې راکړې موږ داسې دي لکه د پیدا خلکو د چرګ هګۍ خرڅې کړي دي او ځان له چې کوم دی له 70 روپۍ جمع کړي دوی له ورکړي دي دوی ته خوړې دي دوی په من کړي دي دا پیسې موږ نه منو دا موږ له چا نه دي راکړي بل دویمه خبره دا کوي چې یاره دا بوله دی که نه نو بوله خو زه هغه سړي ته زموږ په کلي کې یو کس دی عمران نوم یې دی هغه بوله دی د بزرګجي صاحب زوی دی بوله خو هغه سړی و چې نه روپۍ پېژني نه ډوډۍ پېژني نه جامه پېژني بوله د 14 کاله په سعودي عرب کې چې کوم دی نو مزدوري کړې ده د 14 کاله بیا 12 کاله دلته په دوکان کې تېر کړي د دې 15 بچي دي 4 لوڼې دي یوې لور ده دا چا چې زموږ خلاف چې کوم دی پریس کانفرنس کړی دغه وراره دا د ما سره ناست تقریبا په 40 45 50 کې دا قرب 40 لاک کې راګیر کړی دی نو ځکه دا بوله دی دغه وراره دا د ما سره ناست دی بس دی وای بل په خاندان کې هم د خلک والی په چم گاوند کې هم خلک والی زنانې هم والی دي نو مهرباني وکړئ زما دا خبره د غټو چارواکو ته ورسوئ چې د دې د شفاف انکوایري وشي زما د وزیر اعلی صاحب نه او زما چې کوم دی د آی جی صاحب نه زما د ډي پی او صاحب نه چې په دې مسله سره شفافه انکوایري وشي او دې غریبانو ته د خپل حق میلاو شي چې دی بیا کړيږي نه او سروالي بروالي او د پولیس غلې راځلي چې دغه نه خلاص شي ډیره مهرباني ډیره مننه دا پیسې چې کوم دی دا د مختلف ریټونو دي زما سره 54 لک روپۍ دي ما سره د هغې پروف هم شته دی ما سره ویډیو هم شته په کومې کې چې د پیسې شماري ما سره سټامپ پیپر هم شته بل د دې ټولو لکه دا تقریبا دا های پروفایل کیس دی دا تقریبا 7 کروڑ روپۍ دي په دې کې اوس د اف آی ای انکوایري هم روانه ده دې کې بعضې ملګرو ته د اف آی ای طرف نه چې کوم دی کارز راځي دا دعوا زموږ په فواد باندې دا خو د هغوی سپورټ کوي دا پیسې د شیر محمد د مشر ورور یې اخیستي دا چې پیسې د مشر ورور اخیستي دي او هغه بچکی را بچکی د پولیس نه هم را بچکی د خلکو نه هم را بچکی هغه زیات دغه کې چې کوم دی په پایه کې درخواستونه ورکوي بل پایه والا موږ له راغلو نو هغې وویل چې تاسو داسې ثبوت موږ چې ورته ټول ایویډنس وښودل نو هغې موږ ته ویل چې بلکل ستاسو دغه کنفرم ده او دا سړی په غلطه باندې دی تاسو لکه د دواړو نومونه واخلئ چې یاره پیسې چا اخیستي او مشر ورور یې څوک دی پیسې چې کوم دی په واده اخیستي دي زموږ د ټولو دغه خبره ده که چا په واده اخیستي په واده اخیستي دي او بیا چې کوم دی شیر محمد یې سپورټ کوي د مشر ورور دی ګټه تاوان یې دغه دی چې ګټه دله ټول عمر دا ګټه وکړه د 14 کاله په سعودي کې تېر کړو او 12 کاله دلته دوکانداري را دی کوي په دې چل چې کوم دی دا دغه وکړي د خلکو نه دا پیسې راوالي په پاکه ډوکه او دې ته بیا واخلي او دې و دې بوله دی نو بوله خو هغه جي څه پیسې خاطر څه دلته پکې دا د سړي چې کښتونه څنګه زما په دې چې کوم د خپل ذاتي کښت دی دغه ته د کښت زما مبارک دې ته لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویل چې موږ دا پیسې په کاروبار باندې دوی اخیستې وي دوی ویل چې موږ به په کاروبار کوو
موږ به شیشې راوړو، موږ به کپړه راوړو، زمونږ چې کوم دی په کوواټ کې ګوړه مغیسته د کوواټ ته ګوړه لیږو. نو دا به ویل چې زما ورور ته به دا خبرې تاسو نه کوئ، تاسو به زما سره کاري. نو مختلفو کارونو دپاره یو پکې بیټرین راته یادوي چې بیټرین او شیشې به دې کې موږ تاسو له دغه کوو، او د جهیز سامان به خلکو راوړو. کوم نجلۍ چې واده او هغې له موږ سامان راوړو، ټول چې د جهیز کوم سامان یې هغه موږ په دې پیسو راوړو، او ستاسو دا پیسې موږ په جهیز کاته کې ولګولې، یا موږ په شیشو کې ولګولې، یا چې کوم دی موږ په د ګوړې یا د اوږې په کاته کې ولګولې. بس مطلب په کاروبار کې ولګولې. ها لږ دا وضاحت مو کې چې یاره د سمودې پورې د کسان له څه ګټه وټه ورکول او اعتماد کې واغشتل. په دې کې داسې چل شوی دی چې سنه میاشتې ګټې ورکړي سنه څه خلکو له. په دې کې زما سره خپل دا کار کړی دی. د دې کیس نه تقریبا سره یو لس پنځه له شل ورځې مخکې ما د قرض خزانې په تور باندې 29 لک روپۍ اخیستې دي چې شرمېږه ما د ورور سره ملانجه ده. 29 لک روپۍ زما نه اخیستې دي. ما سره د باقاعده بالکل د هغې فروپ هم شته دی، د هغې ویډیو هم ما سره شته، ماتې کړې ده. ما ورته ویل لکه ګوره دا پیسې د چا دي، زموږ د چا سره د کور دغه وه تنازع وه، او هغې ویل چې موږ لکه مطلب دا دی چې کله کور موږ تا ته بیه کړو نو ته به موږ له پیسې راکړي. هغه 29 لک روپونه هم د منکر دی. اوس دا د ټولو پیسو نه دا تقریبا 6.5 کروڑ 7 کروڑ روپۍ دي، دا ته منکر دي. دا سټامونه د هر یو کس خپل دي ځان دا سټامونه ذاتي دا لري، دا هم د قشانواله پته لګي دا څوک تاسو بل چا سره سټامونه شته پکې؟ دا وایس ریکارډ دي، دا دي مهرباني دی وکړه سی ډي آر دي راوباسي کپا په مطالعه کې چې خلکو ته پته ولګي چې چا څونه. اوس تاسو مطالبه څه ده؟ زمونږ مطالبه د وزیر اعلی صاحب الیمین خان ګنډاپور صاحب نه دا مطالبه ده، آی جی صاحب نه ده، او ډي بي او صاحب نه ده. او بل دویمه خبره دا ده چې لکه د تاڼې نه پکې زموږ دا دغه چې دې دغه په جرګه مرکه باندې چې وشي دا ډېره خبره ده. کنې په دې کلي کې به خانه جنګیانې شروع شي او دا کلی به چې کوم دی ډېر ګډوډ شي، ځکه چې دا خلکو پیسې ورکړي دي، دوی پیسې مني او متاثرېږي پکې دا خلک پکې ټول متاثرېږي. نو مهرباني دې وکړي چې د دې لومړی شفاف انکوایري وشي. بل دا د خلکو کښتونه دغه کړي، دا کښتونه خلک جمع کوي، خلک یې ورکوي. دا ستاسو کښت څومره و؟ 9 لک او ټوټل کښت څومره؟ دا 11,70,000 روپۍ د یو کښت دی، او دا تقریبا 15 کسانو دې کښتونه هم واړي دي. کښتونه دغه لکه څه کښت نه دی ورکړی، خوړلی یې ستا مسه کښت نشته. مهرباني د چا پکې نه وځي. ټیک بس یو وړوکی وضاحت بل دا وکړي چې دا مسله روان رسانه وخت نه ده. دا د ځانګړې مسله کوم وخت نه روانه ده؟ دا مسله تقریبا 2-3 میاشتې وشي چې دې وخت نه ده، 4 میاشتې تقریبا دا مسله روانه ده چې دا انکار کړی دی لکه چې دا مسله روانه ده، خلکو د ګټې وټې ودغه صحیح. بندي سره زموږ ذاتي دښمني دي سره نشته. دا زموږ د طرف نه دې پسې نه چې کوم دی ټوپک نه کوته کیس یې نشته. زموږ سره دا دغه دی، موږ غریبانان خپل فریاد هم دلته دغه چې موږ اعلی چارواکي زموږ د فریاد واوري. ډېره مهرباني.